بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږ 11 نمبر درس دی. دینه مخکې درس کې مونږه د مرکب غیر مفید یو قسم مرکب اضافي داغي تعریف او بیا داغي د پیژندلو یو څو مشهور علامات دا ذکر کړو. ان شاء الله تعالی نننی درس کې به مونږه د الله جل شانه په توفیق سره د مرکب غیر مفید دویم قسم مرکب توصیفي تدې تعریف او تدې د پیژندلو لس مشهور علامات دا ذکر کو. مرکب توصیفي دا هغه مرکب غیر مفید دی چې دا د موصوف او د صفت نه جوړ شوی وي. مرکب توصیفي دا هغه مرکب غیر مفید دی چې دا د موصوف او د صفت نه جوړ شوی وي. مثلا رجل عالم دا مرکب توصیفي دی ځکه چې دا د موصوف او د صفت نه جوړ شوی دی. رجل دا موصوف دی او عالم دا صفت دی. د مرکب توصیفي په تعریف کې مونږه دو بنیادی سیزونه ذکر کړل، یو موصوف او بل صفت. نو موصوف څه ته وایي او صفت څه ته وایي، اوس مونږه تدې تعریفونه دا ذکر کوو. موصوف دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې د هغې صفت بیانیږي، خوا که دغه صفت ښه وي یا بد وي. موصوف دا هغه اسم دی چې د هغې صفت بیانیږي، خوا که دغه صفت ښه وي او که بد وي. د ښه صفت مثال دی رجل عالم. نو په دې مثال کې د رجلون ښه صفت بیان شوی دی او هغه د هغې علم دی، یعنی عالم سړی. نو دا علم دا ښه صفت دی او په دې مثال کې د رجلون صفت بیان شوی دی، نو رجلون ته به مونږه موصوف وایو. او د خراب صفت مثال دی الشیطان الرجیم، شیطان رټلی شوی یا شیطان مردود. نو په دې مثال کې د شیطان د هغې مذمت او د هغې بدوالی بیان شوی دی په رجیم سره. نو شیطان ته به مونږه موصوف وایو ځکه چې ته دې صفت بیان شوی دی. صفت دا هغه لفظ دی چې هغه د موصوف یا د موصوف د متعلق د هغې خواله یا بدوالی بیانوي. نو د صفت په تعریف کې مونږه دو څیزونه ذکر کړل چې دا د موصوف یا د موصوف د متعلق د هغې خواله یا بدوالی بیانوي. نو ته دې تعریف نه دا خبره معلومه شوه چې صفت دا په دو قسمه باندې دی. یو صفت هغه دی چې هغه د موصوف حالت بیانوي، دې ته به مونږه صفت بحاله وایو او دا ها ضمیر دا موصوف طرف ته راجع دی، یعنی صفت بحال الموصوف. او د صفت دویم قسم دا دی چې هغه د موصوف د متعلق د هغې حالت بیانوي، دغې ته صفت بحال متعلقه وی او په دې کې هم دا ها ضمیر دا موصوف ته راجع دی. صفت بحاله دا به مونږه هغې صفت ته وایو چې هغه د موصوف حالت بیانوي او هغه د موصوف صفت بیانوي. تدې مثال دی الصراط المستقیم. نو په دې مثال کې المستقیم دا صفت بحاله دی ځکه چې مستقیم دا د خپل موصوف د هغې حالت او د هغې وضاحت کوي. دویم مثال ته دی رجل عالم.
نو په دې مثال کې د عالمون د صفت په دې دوه قسمونو کې دا صفت بحاله ده، یعنی صفت بحال الموصوف ده، ځکه چې دا د خپل موصوف د هغې حالت او د هغې وضاحت کوي. د صفت دویم قسم دی صفت بحال متعلقه، یعنی هغه صفت چې هغه د موصوف د متعلق د هغې حالت بیانوي، د موصوف حالت نه بیانوي بلکې د موصوف کم متعلق دی، د موصوف د کم څیز سره تعلق دی د هغې حالت او وضاحت کوي. د دې یو مثال دی رجل عالم ابوه، یعنی داسې سړی چې د هغې پلار عالم دی. نو په دې مثال کې عالمون دا صفت بحال متعلقه دی، ځکه چې دا د موصوف د رجلون حالت نه بیانوي بلکې د رجل کم متعلق دی او هغه د رجل پلار دی د هغې حالت بیانوي، یعنی هغه سړی چې د هغې پلار دا عالم دی. دویم مثال دی من القرية الظالم اهلها. نو په دې مثال کې القرية دا صفت دی، د الظالمی دا صفت دی د القریتی د پاره، لیکن د الظالمی دا د القریه موصوف ته دې حالت نه بیانوي بلکې د دې موصوف کم متعلق دی او هغه په دغې قریې اوسیدونکي دي، د هغې اهل دي، د هغې حالت بیانوي، ځکه چې کم بستی ده او کم کلی دی هغه ظالمان نه وي بلکې په دغې بستۍ کې چې کم خلک اوسیږي هغه ظالمان وي. نو الظالمی دا د موصوف حالت نه بیانوي بلکې د موصوف د متعلق حالت بیانوي. نو حاصل دا شو چې صفت په دوه قسمه باندې دی، یو صفت بحال الموصوف او بل صفت بحال متعلق الموصوف. صفت بحال الموصوف دا به موږ هغې صفت ته وایو چې هغه د موصوف د هغې وضاحت کوي، او صفت بحال متعلق الموصوف دا به مونږ هغې صفت ته وایو چې هغه د موصوف د متعلق د هغې حالت او وضاحت دا کوي. اوس مونږ د موصوف او د صفت د پیژندلو کم مشهور لس علامات دي د الله جل شانه په توفیق سره هغه ذکر کوو. اوس مونږ د موصوف او د صفت د پیژندلو کم مشهور علامات دي نو هغه ذکر کو. د موصوف او د صفت د پیژندلو لومبې مشهور علامت دا دی چې دوه اسمونه وي، دواړه معرفي وي یا دواړه نکري وي، او دغه دواړه اسمونه په واحد، تثنیه او جمع کې د یو بل سره موافق وي. نو عام طور باندې به دا په خپل منځ کې موصوف او صفت جوړیږي چې دوه اسمونه وي، دواړه معرفي وي یا دواړه نکري وي، او دغه دواړه اسمونه په واحد، تثنیه او جمع کې د یو بل سره موافق وي. نو عام طور باندې به دغه دواړه اسمونه دا په خپل منځ کې موصوف او صفت جوړیږي. اوس مونږ ته دې وضاحت په مثالونو سره کوو. لومبې مونږ هغه مثال ذکر کوو چې دوه اسمونه وي، دواړه معرفي وي او دواړه واحد وي. د هغې مثال دی السلطان المسلم. نو السلطان موصوف دی او المسلم صفت دی، دواړه معرفي دي او دواړه واحد دي. دویم مثال دی الرجلان العالمان. نو الرجلان موصوف دی او العالمان صفت دی، ځکه چې دا دواړه معرفي دي او دواړه تثنیه هم دي. اوس مونږ هغه مثال ذکر کوو چې دوه اسمونه وي، دواړه معرفي وي او دواړه په جمع کې د یو بل سره موافق وي. د دې مثال دی العلماء الخاشعون. نو العلماء دا موصوف دی او الخاشعون دا صفت دی، دواړه معرفي دي او دواړه جمع دي. اوس مونږ هغه مثالونه ذکر کوو چې دواړه نکري وي او په واحد، تثنیه او جمع کې د یو بل سره موافق وي. نو یو مثال لی اجرا عظیما. نو اجرا موصوف دی او عظیما دای صفت دی، ځکه چې دوه اسمونه دي، دواړه نکري دي او دواړه واحد دي. دویم مثال دی ثوبین جدیدین. ثوبین موصوف دی او جدیدین ولا صفت دی، ځکه چې دوه اسمونه دي، دواړه نکري دي او دواړه په تثنیه کېدلو کې موافق دي.
دریم مثال دی آیات بینات. نو آیات بینات دا هم موصوف صفت دی. آیات موصوف دی او بینات ولا صفت دی، ځکه چې دوه اسمونه دي، دواړه نکیری دي او په جمع کېدو کې دواړه موافق دي. نو لومبۍ نښه دا شوه د موصوف د صفت د پیژندلو چې دوه اسمونه وي، دواړه معرفي وي یا دواړه نکیری وي او په واحد تثنیه او جمع کې دغه دواړه اسمونه په خپل منځ کې موافق وي، نو عام طور باندې به دا موصوف او صفت جوړیږي. دویمه مشهوره نښه دا ده چې کله د نکیرې نه وروستو فعل راشي نو دغه نکره دا به موصوف وي او دغه فعل دا به ولا صفت وي، لیکن شرط ولا دا دی چې دغه فعل د جزا په مقام کې نه وي. که چېرې د جزا په مقام کې دغه فعل نو بیا به دغه فعل د نکرې دپاره صفت نه جوړیږي. تدې مثال دی الکلمة لفظ وضع. نو په دې مثال کې لفظ نکره ده او تدې نه وروستو فعل راغلی دی او دغه فعل د جزا په مقام کې نه دی، نو نکره موصوف دی او دا لفظ دا موصوف دی او وضع دا ولا صفت دی. دویم مثال دی کلمة تدل على معنى. نو په دې جمله کې کلمتون دا نکره ده او تدې نه وروستو تدل فعل راغلی دی او دا فعل د جزا په مقام کې نه دی، نو کلمتون دا موصوف دی او تدل على معنى فی نفسها دا ولا صفت جوړیږي. من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. په دې جمله کې هم د مسجدن وروستو بنا فعل راغلی دی، لیکن په دې جمله کې د بنا د مسجدن دپاره صفت نه جوړیږي، ځکه چې مونږه دا شرط لګولی و چې دغه فعل د جزا په مقام کې نه او په دې جمله کې بنا فعل دا د جزا په ځای کې راغلی دی، لہذا دا جزا جوړیږي، دا د مسجدن دپاره صفت نه دی. د موصوف او د صفت د پیژندلو دریم مشهور علامت دا دی چې د نکیرې نه وروستو لفظ ذات راشي، نو عام طور باندې به دغه نکره موصوف جوړیږي او دا ذات دا لفظ دا به ولا صفت جوړیږي. تدې مثال دی فی کل صلاة ذات رکوع و سجود. نو په دې جمله کې د صلاتین د نکیرې نه وروستو د ذات لفظ راغلی دی، نو صلات موصوف دی او ذات رکوع و سجود دا ولا صفت دی. څلورم نمبر مشهور علامت دا دی چې د نکیرې نه وروستو لفظ غیرو راشي، نو دغه نکره به موصوف وي او دا غیرو لفظ دا به ولا صفت وي. تدې یو مثال دی انه عمل غیر صالح. نو په دې مثال کې د نکرې نه وروستو غیر لفظ راغلی دی، نو عمل موصوف دی او غیر صالحین دا ولا صفت دی. دویم مثال دی ذلك وعد غیر مکذوب. نو په دې جمله کې هم د وعدون نکرې نه وروستو د غیر لفظ راغلی دی، نو وعدون دا به موصوف شي او غیر مکذوبین دا به ولا صفت شي. د موصوف او د صفت د پیژندلو پنځم مشهور علامت دا دی چې د نکیرې نه وروستو جار مجرور راشي، نو دغه نکره دا به موصوف وي او جار مجرور دا به ولا صفت وي، لیکن دې لپاره شرط دا دی چې دغه جار مجرور ته دې نکرې پورې متعلق نه وي یا په یو بل لفظ پورې متعلق نه وي. تدې مثال دی على رجل من القريتين. نو په دې مثال کې د رجلین نکرې نه وروستو جار مجرور راغلی دی من القريتين او دغه جار مجرور نه په نکرې پورې په دې نکرې پورې متعلق دی او نه په دغه جمله کې په یو بل لفظ پورې، بلکې دا د ثابتون یا د ثبته پورې متعلق دی، لہذا رجلین دا به موصوف شي او من القريتين دا ولا صفت دی. دویم مثال دی معنن فی نفسها. نو معنن د نکرې نه وروستو جار مجرور راغلی دی، نو معنن موصوف دی او فی نفسها دا ولا صفت دی. د دویم، دریم، څلورم او د پنځم نمبر علاماتو حاصل دا شو چې د نکرې نه وروستو فعل راشي یا د نکرې نه وروستو لفظ ذات راشي
یا د نکرې نه وروستو لفظ غیر راشي یا د نکرې نه وروستو جار مجرور راشي، نو عام طور باندې به دغه نکره دا به موصوف وي او د نور الفاظ چې مونږ ذکر کړل نو دا به ولا صفت وي او د یو څو دپاره پکې مونږ شرایط هم ذکر کړل. د موصوف او د صفت د پیژندلو شپږم مشهور علامت دا دی چې کله د اسم موصول نه مخکې د الف لام والا اسم راشي نو دغه د الف لام والا اسم دا به موصوف وي او دغه اسم موصول دا به ولا عام طور باندې صفت جوړیږي. مثلا هدى للمتقین الذین، نو دلته د اسم موصول نه مخکې المتقین د الف لام والا اسم راغلی دی نو دا موصوف دی او الذین یؤمنون بالغیب دا ولا صفت دی. وم نمبر مشهور علامت دا دی چې یو اسم مضاف وي ضمیر طرف ته او تدې نه وروستو اسم موصول راشي نو عام طور باندې به دغه اسم دا به موصوف جوړیږي او اسم موصول به تدې دپاره صفت جوړیږي. تدې مثال دی امهاتکم اللاتی ارضعنکم، نو دلته امهاتو دا داسې اسم دی چې هغې اضافت شوی دی ضمیر طرف ته او تدې نه وروستو اللاتی دا اسم موصول راغلی دی نو امهاتکم دا موصوف دی او اللاتی ارضعنکم دا ولا صفت دی. د موصوف او د صفت د پیژندلو اتم نمبر مشهور علامت دا دی چې یو اسم مضاف وي ضمیر طرف ته او تدې نه وروستو د الف لام والا اسم راشي نو په بعض ځایونو کې به دا هم په خپل منځ کې موصوف صفت جوړیږي. تدې یو مثال دی سبحان ربی الاعلی، نو دلته د رب اضافت شوی دی ضمیر طرف ته او تدې نه وروستو د الف لام والا اسم راغلی دی نو ربی دا موصوف دی او الاعلی دا ولا صفت دی. دویم مثال دی سبحان ربی العظیم، نو په دې مثال کې هم ربی دا مضاف مضاف الیه ملکر دا موصوف دی او العظیم دا ولا صفت دی. د موصوف او د صفت د پیژندلو نهم نمبر مشهور علامت دا دی چې چرته هم لفظ ابن راشي نو لفظ ابن دا به د ما قبل لفظ د پاره صفت وي او کم تدینه چې وروستو لفظ دی نو د هغې طرف ته به دا مضاف وي. تدې مثال دی احمد بن محمد بن حسن، احمد بن محمد بن حسن، نو احمد بن محمد په دې کې د احمد او د محمد په دې منځ کې چې دا کوم ابن لفظ راغلی دی دا د احمد دپاره صفت دی لیکن کوم محمد لفظ دی نو دغه ته وروستو دی نو تدې طرف ته دا مضاف دی. او محمد ابن حسنین د محمد او د حسن په منځ کې چې دا کوم ابن راغلی دی نو دغه ابن د ما قبل دپاره یعنی د محمد دپاره صفت دی او د ما بعد یعنی د حسن دپاره صفت دی. د موصوف او د صفت د پیژندلو لسم نمبر مشهور علامت دا دی چې کله د حرف نه دغه حرف مراد وي یعنی د هغې معنی مراد نه وي بلکې مونږه د حرف لفظ ذکر کو د هغې نه مراد هم زمونږه هغه حرف وي او تدې نه وروستو د الف لام والا اسم راشي نو دغه حرف دا به موصوف وي او تدې نه وروستو چې دا کم اسم راغلی دی دا به ولا صفت وي. تدې یو مثال دی ما ولا المشبهتان بلیس، نو ما او لا د دواړه حروف دي لیکن دلته تدې نه مراد دغه د حروفو د ما او لا لفظونه دي لہذا ما او لا دا به موصوفي او المشبهتان دا ولا صفت دی. دویم مثال دی وتدخلوا ما الکافة، وتدخلوا ما الکافة، نو دلته د ما نه مراد لفظ ما ده نو دغه ما دا به موصوفي او تدې نه وروستو چې کم الف لام ولا اسم راغلی دی الکافة دا ولا صفت دی. نو دا مونږه د موصوف او د صفت د پیژندلو د پاره لس علامات ذکر کړل، نور هم علامات شته دي لیکن دا مشهور دي. د موصوف او د صفت حکم دا دی چې موصوف او صفت دا مرفوم کېدی شي، دا منصوبم کېدی شي او دا مجرورم کېدی شي. که تدوی عامل هغه داسې وي چې هغه رفع ورکوي نو موصوف او صفت دا به مرفوع وي.
او کچری تدوی عامل داسې وي چې هغه نسب ورکوي نو موصوف او صفت دا به منصوب وي او کچری تدی عامل داسې وي چې هغه جر ورکوي نو بیا به موصوف او صفت دا به مجرور وي. بل اهمه خبره به مونږ دا یاد ساتو چې د موصوف او د صفت اعراب دا به یو شانتي که موصوف مرفوع نو خبر صفت به هم مرفوع وي که موصوف دا منصوب نو تدی صفت به هم منصوبي که موصوف مجرور نو تدی صفت دا به هم مجروری. مثلا جاءني رجل عالم نو په دې جمله کې رجل عالم دا دواړه مرفوع دي ځکه چې تدی کم عامل دی جاء نو دا رجل عالم هغه تدی دپاره فاعل جوړیږي او کم اعراب چې د رجلون دی نو هغه اعراب هغه د عالمون دی. رجلون موصوف دی او عالمون دا صفت دی. دویم مثال رأیت رجلا عالما نو په دې مثال کې دواړه منصوف دي ځکه چې په دې باندې عاملی ناصب هغه داخل شوی دی. بل مثال مررت برجل عالم نو په دې مثال کې رجلین هم مجرور دی او عالمین هم مجرور دی ځکه چې په دې باندې عاملی هغه عامل داخل شوی دی چې هغه جر ورکوي او هغه با حرف جاره ده. نو حاصل دا شو چې موصوف او صفت دا مرفوم کېدی شي منصوب هم کېدی شي او مجرور هم کېدی شي. او بل اهمه خبره مونږ دا ذکر کړه چې د موصوف او د صفت د هغې اعراب دا به یو شانتي څنګه اعراب چې د موصوف وي نو هغه شانتي اعراب دا به د صفت وي. نو زمونږ د ننني درس حاصل دا شو چې مونږ د مرکبي توصیفي د دې تعریف وکړو او بیا مونږ د مرکبي توصیفي د پیژندلو لس مشهور علامات ذکر کړل او بیا مونږ د دې چې کم حکم دی نو هغه حکم هغه ذکر کو. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږ د مرکبي غیر مفید کم نور قسمونه دي د هغې د بیانولو کوشش کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.